آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزتمند حاضرین مشرانو او زما طلباء کرام ورونو او بخو شاکورونو کی اوریدونکو تورسرو میندو او خیندو، دا اللہ رب العزت لوی احسان دی چې ما او تاسو دا اللہ رب العزت په دې خپل کور کې په یو دینی مناسبت باندې او د دین په واسطې باندې راجمع کړیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکې نه دا حدیث راوته دی، دا خبر هغې کړې ده احب البلاد الى الله تعالی مساجدها، دارنګ خیر البقاع الى الله تعالی مساجدها. ازمکو کی اللہ رب العزت تا خوخ ازمکا اغا دا اللہ دا کورونو دا جماعتونو ازمکا دا، او پزمکو کی ناکار اللہ رب العزت تا اغا دا بازارونو ازمکی دی چی دا اللہ رب العزت تا ناخوخی دی. نو پخپل کور کی راجمع کرو، دا اللہ رب العزت په دربار کی دا درخواست دی چې الله رب العزت زما د ژبې نه هغه خبرې راوباسي چې د قرآن کریم او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق وي او د هغې خیر زما او ستاسو جولو ته چې دی نه وغورځي. او اللہ رب العزت زما استاسو د مرگ نپس چې د دې دنیا نه کله تګ وشي چې په هغه عالم کې او په آخرت کې زما استاسو په کار راشي. عزتمندو دا د دنیا دا زندگی دا یو ډیره مختصر زندگی ده، خو یاد ساتئ یو ډیره قیمتي ده. د دې دنیا په زندګۍ باندې وروستو څه مرحلې راروانې دي، هغه صحیح کېدی هم شي او الله رب العزت ترې نه کي هغه بربادېدی هم شي. ګورئ
د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تے ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قول نقل کړی دی. فرمائی لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس. د قیامت پرز باندې د یو تن او د یو بندا دا دواړه قدمونه په ځای باندې پراتی، دا جدا کېدی نشي، دې روانېدی نشي. منګ او تاسو چې روانېږو نو خپل قدمونو ته دې سوچ وکړو چې تر څو پورې دا یو قدم دې جدا کړی نه، اخوا شوی نه او بیا دا کېدی دا بل دې جدا کړی نه، نو هسې نشي تللی. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس. عزتمندو د پنځو خبرو جواب به ورکول غواړي. دا اوس نه په ذهن کې چې دی نو کېنول غواړي چې دا به راځي. یو تپوس په د دې خبرې کېږي عن عمره فيما افناه. الله به وایي ما تعالی عمر در کړی 10 کاله 40 کاله 50 کاله 60 کاله او یا 80 تا دا عمر چې دی نو دا په څه کې لګولی و؟ دویم ماذا عمل بما علم. کم پوه چې تا ته حاصله شوې وه، تا ته چې کم علم و نو په هغې باندې تا څومره عمل کړی و. او دریم او څلورم وعن ماله من أين اکتسبه وفيما انفقه. مال دی ګټلې څنګه او بیا دی دا مال لګولې څنګه. او پنځم وعن جسمه فيما ابلاه وعن شبابه فيما ابلاه. ما تعالی بدن درکړی او جسد یې درکړې وه، دا جسد یې زړه کړې په څه کې وه. تعالی مې ځواني درکړې وه، دا ځواني تا چې دی نو په څه کې زړه کړې وه. د دې پنځو خبرو تپوس پکېږي عزتمندو. الله رب العزت تی ما او تاسو په دې کې چې دی نو هغه پاس کېږي نه. الله نو عن عمره، عمر دغه وخت ستا دی که نه، دغه وخت ستا عمر دی. عزتمندو هغه وخت قیمتي دی چې هغه د الله رب العزت په دین کې تیر شي. قرآن کریم ته ناست دی، احادیثو ته ناست دی، د الله رب العزت یاد کوي، ذکر کې چې دی هغه لګیایي او جړا دله راشي. بخاری شریف کی حدیث راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. و تندی و کسان دی چې الله رب العزت په دیلا د خپل د رحمت د سوري د لاندې ځای ورکوي. یوم لا ظل الا ظله، هغه رس کې چې هغه رس کې بغیر د الله د رحمت نه او بغیر د الله د عرش د سوري نه بل سوری نشته دی. هغه و کسان به څوک داری بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. الله دې ما او تاسو پکې راولي. نو په هغې کې دام دی چې شاب نشأ فی عبادت الله، یو هغه نوجوان دی، هغه ځوان دی چې هغه د الله رب العزت په عبادت کې رالوي شي. شاب نشأ فی عبادت الله، هغه نوجوان دی، هغه ځوان دی چې د الله تعالی په عبادت کې دی رالوي شو. ما او تاسو دې الله په دې کې راولي نوجوانان یو انشاءالله تعالی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی رجل قلبه معلق بالمساجد، بل هغه انسان دی چې د درس د جماعتونو سره تړلی شوی دی. د درس ټیم دی که نه او د سبق ټیم دی نو دی ګوره په موبایل کې نه دیږي. اوس درس د بس ټیم زما د مونځ ټیم
ژوند دی وایي څه وخت به جومات ته چې دی راغلم بیا د جومات آداب دې وروړه داسې خندام نه ده په کار که نه چې مونځ کې کسان نږدې دي تر وروستو خاندي لږ د قیامت په علاماتو کې علامه دا ده ارتفعت الاصوات فی المساجد جماعتونو کې به اوازونه چې د ناغه پورته شي دا بلکل زمونږ او ستاسو بلکل داسې مخې ته ده نبی علیه الصلاة والسلام چې د نن نه 1400 کاله مخکې یو 10 کاله پې چې د هغه د پاسه لکه د 10 خو شروع دی که دا ویلي چې په جوماتونو کې به اوازونه پورته شي نن وګوره چې مونځ ته ولاړې حیران به شي داسې ساز او داسې ګانا او بیا داسې غونې کله بندې نه بندېږي دې هغه بټونو نه زور زور راښکړي او بس هغه بندېږي نه ارتفعت الاصوات فی المساجد سبحان الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باندھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل انکم محشورون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا تاسو به د قیامت پر ورځ باندې چې راپورته کېږي نو خپیاب لوي پیغار به دې نه ښه دانکالس مانکالس دې نشته دی وړی حفاتا عراتا حفات جمع د حافی عرات جمع د عاری لکه قضات جمع د قاضی خپیاب لبه بربن بای غرلا نا سنت و غیر مفتونین سنت بدی نہیں بڑی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وتوی وید اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دغسی با پورتا کیده دی داغی د انتظار علل چې دا به چې دنو یو بل ته کتل نارینه او زنانه او دا ارسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الامر اشد من ان يهمهم ذلك عائشی د قیامت معامله چې دنو هغه ډېره سخته ده د دې قدرې دې ته اراده هم نشي راتلی چې ګنه بنا خو کې څوک ولاړ دی دا نارینه ده که دا زنانه ده لکه الامر اشد من ان يهمهم ذلك ٹھیک شو لگا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیان کو ارتفعت الاصوات فی المساجد بدی جم کی بڑی مناسبت کی اول حدیث علماء خدا د دنیا په خبرو باندې حمل کوله چې د دنیا خبرې ځکه د قیامت په علاماتو کې علامه هم دا ده لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُ مَعْمِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی داسې وخت را روان دی چې د اسلام به قدرینون چې د ناغه پاتې وي نن په تش په نوم مسلماني ده که نه تش په نوم مسلماني ده یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا د انګریزانو د یهودیانو او د عیسایانو د هغوی پیسې ته چې د هغه ټینګ نه دی ښه پیسو باندې هر څه ورکوي لکه موږ له دا شی په کار دی دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی که نه داسې وخت به راشي چې بل شی به کار نه ورکوي الا الدینار او الدرهم بس دینار او درهم به کار ورکوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوی ورکړي دي نو دی پکې هم ویلي که نه چې ولا یبقى من القرآن الا رسمو د قرآن به صرف تلاوت قدرې پاتې وي یا به رسم پاتې نو مړی شوی دی ته سبق مبق ورپسې ووایه ډېر غټ کار دی چې هغه پسې بخي دا پسې نه بخي یقینا که بخي ورپسې نه بخي ورپسې وایي ما هغه پسې بخي لا يبقى من القرآن الا رسمه او بیا نبی اسلامی مساجد معمرة وهي خراب من الهدى جماعتونه به آبادي لیکن د قرآن او سنت نه به خالي وي په دغه ځای چې دنو شارح لیکي که نه آباد به په څه باندې وی بالقنادیل المعلقة
والجدران المنقشتی آبادے بیچی دن ډیر برابری دیوالونه ډیر مزیداری او بالقنادیل المعلقتی دا قسمه قسم چې ټوبلیټونه په کې راځون کړی والجدران المنقشتی وهي خراب من الهدى ولی ولکونها محافل الغیبة ومحافل احادیث الدنیا زکه دا به د غیبت او دا به د دنیا د خبرو چې دغه ځایونه ګرځېدلي وي او بیا نبی علیہ السلام وی علماؤهم شر من تحت عدیم السما هم د داسې قسمه مولیانو باره کې چې دغه علامه اقبال صاحب ډېر ښه ویلي هغه زبردست ویلي دي رومي تلته ونه وي دا بدايه بیا وی زمن بر صوفیو ملا سلامه کہ آ تبلیغ میں کر دین مارا ولی تعویل شاہ در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را اس دے تفسیر اکبر شان کو مانا وی زمن بر صوفی و ملا سلامی زما آغا صوفی سے تا آغا ملائی سے تدریلشت سلام دے کہ آ تبلیغ میں کر دین مارا چی آغا زما دا دین بیان کی خلق تا تبلیغ و تکی ولیکن ولی تعویل شاہ در حیرت انداز خداغه چې کوم معناګانې وي داغه کوم تعویلونه چې نو دا په حیرانتیا کې غورځوي خدا او جبرائیل او مصطفی را الله ورته حیرانېږي او جبرائیل علیہ السلام حیرانېږي محمد رسول الله حیرانېږي دا تاسو لګاو کنه وی لګاو دي ځای کې کنه وی الله چې ویلي چې نبی علیہ السلام ته قل انما انا بشر مثلکم وی د دې معنا او تعویل دا دی انما انا زه خو ما بشر مثلکم بشر خو تاسو غوندې وي بریلیانی لا تعویل نکي انما انا زخو نور یم بشر مثلکم بشر استاسو غوندې ولی تعویل شاه در حیرت انداز خدا او جبرائیل او مصطفی را زبردستی ویلي بریلی تعویل کو معنی کولا وی الله وی چې ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فی کتاب مبین الله ما من دابتن هر ساواله سیس چې دی هغه داسې شی پکې نشته دی مګر په الله باندې د هغه روزي ده چې رزق الله وي زه به در کوم در جبار شیخ سیدي نقل کړي یو پنځیر شیخ القرآن سے بوي چې ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها هغه دا مې دي ویلي چې پسقاتی کې به در کوم بریلی معنا کوله ويقول ما من دابة في الارض الا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها د دمی زیم الله تعالی دے او د همیشپاتی کې دو د دابې زیم الله تعالی دے او کل فی کتاب مبین دا ټول په قران کریم کې دی او قران کریم په کتاب مبین الله نبی اسلام ورته نبی اسلام په دې په ماکان باندې په ما یکون باندې او دې چې د نمرازق دی ولی تعویل شاه در حیرت انداز خدا او جبرائیل او مصطفی را دارنگی دا زمونږ استاسو نزدې ادعوا ربکم وقال ربکم ادعوني استاسو رب ویلي چې ما په جمع سر رابلی ولی تعویل شاه در حیرت انداز خدا او جبرائیل او مصطفی را دا تعویلونه دي کنه یسری د سنت نه پس په جمع سره دعا او د جنازې نه پس په دا دي کنه ادعوني جمع سیواله دا جمع سیواله اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ودا خو مطلق ته مطلق په خپل اسلام جاری کیږي سبحان الله ولی تعویل شاه در حیرت انداز خدا او جبرائیل او مصطفی را یہ سړیا د دې حیاتیار یو راغلی معنا یې کوله د حدیث کنه عقل باندې تکار پیری دا ویش شیخ الحدیث وی لن یجمع الله علیک موتتین وی دا چې عمر سے او بکر سے د عمر سے په خلاف کې ویلو نه د دې حدیث مطلب وی دا دی چې یو ځل خطابانه اوس دا د مرګ راغی او دویم ځل چې کله ته په قبر کې را ژوندی شي نو بیا به الله په تا باندې مرګ نه راوړي دقسې ژوندی دی بیا به په قیامت کې راوځي لن یجمع الله علیک موتتین ولی تعویل شاه در حیرت انداز خدا او جبرائیل او مصطفی را زکریا صاحب شیخ الحدیث زکریا رحمه الله تعالی علیه تقریر بخاری کی د دې حدیث په مطلب چې کله وی لاندې هغه کم چې معلق دی هغه لیکلي دي چې د دې حدیث صحیح مطلب څه دی دا د عمر صاحب چې عمر صاحب وی رضی الله تعالی عنہ چا چې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دی زبر هغه دا سر چې دنه په توره باندې کړه هوا سبحان الله اگر اجندې کیږي اسی چې درسره غسی په تاریخ کې دا هغه به راجندې کیږي دا منافقان به مرداري یا به منتخي
یو بچی دې هغه مړي. نو ابوبکر صاحب د هغه د پوهې لپاره دا ووایي چې ستا خو خیال دا دی چې یو ځل پې مرګ راغی او اوس په دوباره چې دی نو هغه راژوندی کېږي، مرګ خو راغلی دی که نه، او اوس په راژوندی کېږي او دا منافقان به یا منتخي یا به دا مردارۍ او بیا به وفات کېږي. نو دا خو دوه مرګونه دي که نه. لن یجمع الله علیک موتتین، الله تعالی په تا باندې دوه مرګونه نه جمع کوي. لکه دا یو ځل وفات شوي او د دوی چې څنګه خیال دی چې بیا به راژوندی کېږي او دا منافقان به یا به دا مردارۍ او بیا به وفات کېږي. لن یجمع الله علیک موتتین دا مطلب دی. ولی تاویل شاه در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفی را. خیر ما یو ځای تک کړی تاسو ته ارتفاعت الاصوات فی المساجد. د دې په جمع کې یو بل حدیث زنانه ترسرې دي دا واوري، د مسلم شریف حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صنفان من آل النار لم ارهما، دوه قسمه خلک دي دي جهنمیان خو ما ګورې نه دي لیدلي، ځکه د نبي علیه السلام په وخت کې نه او دارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب باندې پوه نه دی، حاضر ناظر خو نه دی که نه. دوه ډلې دي من آل النار لم ارهما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. یو هغه قوم دی هغه خلق دی چې د غواګانو د لکو په شان باندې لښتې به ورسره یو خلک به په هغې باندې ظلمن وایي. هر سړی پکې را استاد پکې هم راځي، پولیس پکې هم راځي، که پوجي هغه پکې هم راځي. ظلمن وهل چې څومره کېږي دا ټول پکې راځي. قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. او دویم نساء کاسیات عاریات، هغه زنانه دي کپړې به یې چولی لیکن بیا به هم چې د نابربنډي. نو علماو دا مطلب بیانو چې ظاهري پرده به یې ښه برابري خو زړه به یې ګندوي، زړه کې تصورات به یې ګندوي، دا لک او دا لک او دغسې او دغسې کاسیات عاریات. لیکن اوس علماو یې نه نه دي خپلې صدای ته وګوره، راجا بازار مینا بازار ته پکې ګوره نو ای دې حدیث کې مقصد دا عایشه رضی الله تعالی عنها چې دی نه هغه ته وایي الرجال والنساء، هغه لفظ راته پاتې شو اهم دا لفظ انکم محشورون که نه الرجال والنساء، نارینه او زنانه ټول به ګډ وډه شي او داسې به چې دی نه لغړ تغړ دی. نارینه او زنانه نو دا نارینه او زنانه ټول یو بل سره دا اوږې موږې وهي را وهي پېښ دي که نه په دې باندې دغې دپاره د حرامیانځي وته. الله نساء کاسیات عاریات، زنانا چې کپړې به یې چولي لیکن یې به ګورې بربنډې. نو مطلب اوس واضح دی که نه. ټیک ده کپړې یې چولي دي لیکن داسې نری دي چې بدن پکې ټول ښکاري. نو که کپړې یې چولي دي لیکن دا ګورې بربنډه، او کپړې یې چولي دي لیکن دومره ټیټې جوړې کړي دي چې د بدن هر اندام پکې ښکاري. نو نساء کاسیات عاریات، کپړې یې چولي دي لیکن دي بربنډې. او دارنګې دا دې ځای پورې پنسه په بره راشلولي، دا ترخې دې ځای پورې راشلولی، دا نستوړې راشلولي وي، دا پکې پیشن دی. نو نساء کاسیات په نوم خو دې کپړې یې چول دي لیکن عاریات دي ګورې بربنډې. او نبی علیہ السلام وایي مائلات ممیلات، په لاره چې ځي نو خپله به هم ځان چې دی نو هغه بل ته مایل کوي هلکانو ته، او داسې تګ به اختیاري چې هغه به هم ځان سره چې دی نو هغه ځان ته مایل کوي. او مائلات ممیلات، خپله به هم د کافرو طریقې چې دی نو هغه به یې خوښې وي. او ممیلات نورو زنانو ته هم دا ترغیب ورکوي. دا په دې ټي ویانو ویشترونو کې ټول ګوري که نه. نو بیا نورو ته ورته وایي دا تنګ نظري ده، دا وګوره دا څه ښه دی لږ مائلات ممیلات. او نبی علیہ السلام رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة، سرونه به یې داسې ډرای کړي داسې برابر کړي لکه د مسکو ګوپ، لکه د اوښ دا ګوپ چې یو طرف ته داسې تاوي، داسې دا سرونه به یې چې د هغه ډرای کړي وي. او لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرة کذا و کذا. د جنت خوشبویي به نه محسوسوي، نه به جنت ته داخلېږي، حالانکې د جنت خوشبویي چې د هغه څو کالو فاصله کې چې انساني نو هغه ته به نصیب کېږي. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. وفتحت حال دا دی چې کلاو شوي به دې ته دروازې د جنت د مخکې نه به کلاوي چې خوشبویي ورته ورځي. وفتحت ابوابها. الله شبه سر راته ښایه سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. دوه تنه مې بیان کړه که نه. شاب نشا فی عبادت الله عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن جسمه فیما ابلاه. نو په هغه کې دا هم شته رجلان تحابا فی الله
اجتمع علیه وتفرق علیه، بل هغه دوه تنه دي چې د هغې د یو بل سره د الله د رضا دپاره مینه ده. نور منځ کې څه واسطه چې د هغه نشته دی. الله دې پکې موږ تاسو راوړي. رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه، که راغونډېدلي نو هغه هم په دې باندې که جدا کېدلي نو هم د دې په د دې ختمېدلي که نه هم په دې باندې چې د هغه تللي او په دې باندې چې د هغه راتللي. او دام نبی علیہ السلام یو تن پاره کې دام دی چې یو انسان دی هغه له یو زنانه ښه ښایسته زنانه حسینه زنانه دعوت ورکړي ځان طرف ته، دی ورته عزت الله نه یارېږم. سبحان الله. اخاف الله، لکه یوسف علیه السلام معاذ الله وي اخاف الله، د الله نه یارېږم. او بل تن پکې چې در هغه دام دی په هغې اووه تنو کې دام یو تن دی چې ځان له ځای کې ناست دی او د ده د سترګو نه اوښکې چې د هغه روانې شي د الله تعالی د یارې د وجې نه، ځان له ناست دی د الله د یارې د وجې نه څه روانې شي اوښکې ته چې د هغه روانې شي. الله الله. صحابي راغلی باندې چې د زبردست تپوس یې کړی د نبي علیه الصلاة وسلام نه، وی یا رسول الله ملموجبتان، اے د الله تعالی پیغمبره ملموجبتان واجبونکي څه دي؟ ملموجبتان زبردست تپوس یې کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنة ومن مات یشرک به شیئا دخل النار. زبردست تپوس یې داسې کړی دی. وی بس لړ دوه څیزونه راته وښایي، یو هغه شی راته وښایي چې هغه جهنم واجبوي، نو بل هغه شی راته وښایي چې هغه جنت واجبوي. ملموجبتان هغه دو واجبونکي څیزونه څه دي؟ نبي علیه الصلاة والسلام وی من ماته هغه څوک چې هغه مړ شو لا یشرک بالله شیئا، د الله تعالی سره هېڅوک چې د هغه شریک نه ګرځول، هېڅوک هم نه، نه قبر نه ولی نه پیغمبر او نه چې د دون کاچا او نه د میا صاحب نغارې هېڅ نه. لا یشرک بالله شیئا دخل الجنة، دا سړی به جنت ته داخلېږي، دا جنت لري چې د هغه واجبونکی دی. ومن ماتا او هغه څوک چې هغه مړ شو یشرک به شیئا دخل النار، چې د الله سره څوک شریک او برخېدار ګرځول نو دا سړی به اور ته داخلېږي. د معاذ رضی الله تعالی عنه روایت دی. معاذ صاحب وی نبي علیه السلام سره په سورلی باندې سورومه وروستو وی ما ته وی یا معاذ ما لبیک یا رسول الله وصادق الب لك البابا بعد الباب، وای جی تاسو ته حاضر یم سوای او صادق اسعدک اصعادا بعد اصعاد. یا د الله پیغمبره موافقت د سره کوم خبرې ته مې توجه ده وایي سوای. درې ځله نبي علیه السلام ورته وي یا معاذ، او لبیک یا رسول الله وصادق، و یا معاذ وی لبیک. رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله وی انت افضل رأیا، ای د الله پیغمبر ستا رایه خو ډېره اوچته رایه ده، خو دا خلک چې دی که نه دوی که دا خبره واورېده که نه نو بس دوی به په دغې باندې اعتماد وکړي چې بس زه موحد یم، هغه ته ناست یم خبره بس نور دغه سره دغه کوه خو بس نور ته چې دنه بس صرف زه موحد یم لکه ته فکر په دې باندې نور هر څه چې دنه هغه راکاږه که مردارۍ دی او که حرام دی او که هر څه دي لکه. نو حدیث کې الفاظ راځي فرده هغه دا معاصر واپس کړه ته سره مو وایو دا خو دا خلک وایي چې چې په دې باندې اعتماد وکړي چې بس زه موحد یم لکه انت خبر راځي کله راځي. سبحان الله. نو هغه حدیث چې پنځه خبرې پکې وي لکه عن عمره فيما افناه، او دارنګې چې د نو عن شبابه فيما ابلاه، او ماذا عمل بما علم عن ماله من اين اكتسبه وفيما. ولې مونږ د خیرات خوند نه راکوي ولې نه راکوي ته نه درکوي شی به کوم ځای نه پسې راغلی. مونږ هم دا وایو چېرته ته د جمعې شپه مونږ له به هم دا شی مونږ خوړی خو ستا دا هر څه ځای کېږي نو. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، چې قبر دې پې پوخ کړو دا پیسو تپوس په دن الله کوي. یاد ساته وړې ښه تربیه هم نشته دی، نشته تربیه، مربع کول هم نشته دی لکه دغسې مسنم به یې مې پش کوي پرتوب ونه ګوري مریان اوس وي دا خو یې وي دا سنګ مرمر چې راړي او هغه کونډې ورته صرف ولګې دا خو پخول نه دي وایي. ولی تاویل شا در حیرتن دا خداو جبرائیل و مصطفی. زبردست شعر ویل دی په خدای کې سړی سوچ دوه ما وختي چاته مې دا پټو چې راځي دا باسي دروغ وي دا خو خستګي راوه خو مزه کلک موحد دی او غټ ملا دی وره علامه اقبال صاحب شاعر اسلام ما دغه بیا وایي زما خیال دی پسې وایي چې دا دغه ده لکه داسې د خپله ګیره ولکه
پته لګي نه شعرونه خو ډېر زبردست دغه معلومېږي نور پته لګي نه سر دې اخلاص شو که خلاص نه شو وی تو نہ میدانے کی آئینی پدی راجہ مشیو کا نا تو نہ میدانے کی آئینی تو چیز زیر گرد و سر تمکینی تو چیز آ کتابی زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست و قدیم ایتا تخبل دا جن تیرون قانون ندے معلوم اس جو دا دوزگار و خلقو کار دے دا چا کار دے او کنا دا دوزگار و خلقو خار دے لظالون دا خلق چی دے خپل مقصد پر خود دے لفظالون دا کویالتی گوری دا جواب دلتا سورکے لگا اولا بزاریگم چی دا کار اوزگاریگم کابل گرام شیخ صاحب اللہ دی مغفور مرحوم کی ایدے وی چالا بزاریگم چی دا کار اوزگاریگم یہ سڑی میں دی کارت اوزگار او کلا بسی اوزگان دا اندک 10,000 اوزگارو مزو اوزگار بشی علا با اوزگار شی چی دا سر دا سبحان اللہ چی دا سی دا دا بسی یاوی کی چوزگارتی آگر چی در چی دا گاٹی دا بسی دا سکی دی کنا نور دی دنیا کارونو خلق ختم کو داسې ماته یو تن وښایي چې هغه کارونه دنیا ختم کړي وي زه بالکل پوره چې دې دنیا نه لړم خلک وایي نیمګړې دنیا ده نیمګړې دنیا دا ده چې سر ته چا رسولې نه ده لکه سر ته چا رسولې نه ده عزتمندو خپلو ځایونو کې د الله رب العزت کتاب دې ځای کې د الله رب العزت د قرآن کریم درس کېږي کوشش وکړئ دې له وخت ورکوئ دا زده کول دا په عمل کې راوستل او دا چې دنه بیا مخکې چې دنه هغه رسول او خپل غم او خادی د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق ګرځول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کل امتی يدخل الجنة الا من ابا زما هر امتی به جنت ته داخليږي مگر هغه سړی به نه داخليږي چې هغه جنت ته راتلو نه انکار کوي قیل ومن یأبا یا رسول الله تپوس وکړی شو څوک دی چې جنت ته راتلو نه به انکار کوي ای د الله تعالی پیغمبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا څوک چې زما تابعداري کوي دا سړی جنت ته داخل شوی دی او دی جنت ته تلل غواړي او څوک چې زما د سنتو خلاف کوي نو دا سړی چې دی جنت ته د تلو نه انکار کوي دغه انکاري دی عزتمندو مه کوئ دا څو ګناهونه داسې دي چې دی کې همیشه سړی په ګناه کې اخته وي یو په هغې کې چې د هغه ګیره کټ کول دي بونډی کول دي یا خړول دي که مونځ کې هم سړی ولاړ دی نو هم ګناهګار دی که تلاوت کوي نو هم یو ګناه کې اخته دی یو ګناهګار شته دی پکې او که حج دی او که عمره ده که دای کې لګیا دی هم چې د نه ګناه سره شته دا دایمي ګناه دی ښه همیشه دپاره چې د نه ګناه دی دا د ځینې ګناهونه خو ګناه نه ګڼلی کېږي بلکې اکثر ده ولې ځکه چې عادت شي ورسره که نه ورو چې عادت شي نو بس بیا خپله چې د څه دی هغه ورته سر د ګناه نه ښکاري دا د کابلګام شیخ خبر علما راغلي علما جمع د علیم ده علما راغلي علما هم په ټي ویانو اخته دي دا علما اخته دي زه خو پې خبرونه صرف ګورم کمبخته مې دا قبرونه وروستو را روان دي قبرونه دا خبرونه چې دغه دې مرامیتوب دی هغه کتل بیا هم ناروا دي ګناه دی لکه اوس په جومات کې کیمرې شروع شوي دي نو شی به شو یار چا سره دی شی مخکې به صرف ډرایور سره جګړه وه چېر ولې دا شیز بند که اوس هر چا سره هغه شیز په لاس کي چاته به وایي که هغه ساراکا کې تړ مونې کال چلوه نو تو مرده کې چې نن بیا خبره را کېږي لکه تړ مونې کال چلوه تړم کال مه چلوه ته هغه شی جوړ کا مونه کېدم چې ورنن باسه دې ځای کې بس بیا تا وړه دننه که نه هغه شیز جوړ کړه بیا هغه وړه چې دغسې بس چې دنه څه دی دا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون عزتمند د غوږونو ګناه د سترګو ګناه د ژبې ګناه او د زړه ګناه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل العینان تزنیان سترګې زنا کوي سترګې څنګه زنا کوي سترګې دغه زنا کوي کچالک را روان دی معمولي خطي چې راغلی دغه هم کچالک دی لکه او روان ته ګوري نظر دې ټیکاو کړ دی نه العینان تزنیان دا دې د سترګو زنا ده موبایل کې ځان ترې تصویر چې د هغه لګولی دی العینان تزنیان ډش دې لګول دی وي سی آر دې لګول دی ټي وي دې لګول دی العینان تزنیان دا د سترګو زنا ده لاس هم چې د هغه څه کوي زنا کوي غلط لاس دې واچو دا د لاسو زنا ده خپې دې هم چې د هغه زنا کوي چې غلط ځای ته پې ورځي دا د خپو زنا ده غلطې خبرې پې اوري دا د غوږونو ده او فرق چې د هغه بیا یا د دې تصدیق کوي یا چې د هغه تکذیب کوي دا خو هغه بلکل هغه څه ورته وایي کنفرم ولا که څه شی دی اخري دا خو بیا دغه ده لکه موږ صرف چې د هغه دغه زنا نه دا نور هم دي پکې لکه
ټول پکې الله رب العزت پې رحم وکړي. معامله چې دی نه هغه ډېره اوې دا خو زه بار بار وامه وخت راغلی داسې وخت رور چې دی نه هغه خور له څه وړي سیډي وړي ښه غور راځي که نه خور له څه وړي سیډي وله وړي او موبایل یې ټولو له ورکړ دي ولې هر چا ته دا پته نه ده چې زما دا لور چې دی دې سره ما موبایل والا ورکړ او بیا ځان له اوده کېږي لکه نو ته دا نمبر یې والا نه شي کتې چې دا نمبر یې د چا چا دي چې دا نمبر د چا دی ورکوې والا سره ور ضرورت څه دی خو بیا دا ښه ته پته وي خو چې بیا څه مصیبت جوړ شي یاره بس دا څه چلو شو دا څه چلو شو دا دغه چلو دا چا دا ما د خپله لاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته فالامام راع مسئول عن رعیته دا الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم تاسو کې هر سړی چې دا مشر دی او دنه به د خپلو کشرانو تپوس کېږي خزم د کور چې د دا مشره ده دې نه به د دې د کشرانو چې د را تپوس کېږي او د امام د محلي چې دی دا د مقتدیانو مشر دی اجنه چې اړه دي پوره اخلي مسله د پوره نه بیانوي وړي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون د شکر شیخ صاحب زبردست موږ تش دکاندار را په مخه کړی دی ویل للمطففین ای دکانداره بل نه چې اخلي نو درون اخلي او بل نه چې ورکوي نو کم ورکوي لږې دې طرف تم زمین راځي کا مدرسي په مدرسه کې تنخواه پوره اخلي سبق چې دی نه هغه صحیح نه وایي ویل للمطففین دا ډېر دیارې دی ګورې الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون تنخواه پوره اخلي واذا کالوهم او وزنهم یخسرون شاګرد طالب دی استاد نه خدا غواړي چې دی ما ته کتاب ډېر مزېدار ووایي او خپله کتاب باندې ځان نه پوه کوي نه ګوري لوپر لپنګ دی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وی ته راته سم وایه واذا کالوهم او وزنهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون امام دی تنخواه پوره اخلي خطیب صاحب دی خطیب صاحب دا پکې خطیب صاحب دی خطیب ترې راتښتول کوي که نه دا پکې خطیب صاحب دی دا خطیبان ټول په دغه ویشیانو په دې شیانو اخته دي چې هغه والا څه شی ورکړي بس هغه شی به دې وایي لکه تا ځان ووایه پته دې ولګي خطیب صاحب دی نو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون تنخواه پوره واذا کالوهم او وزنهم یخسرون داسې پلار دی او پلار چې دی هغه د خپل زوی نه حق پوره غواړي د زامنو نه لیکن زامنو نه د هغې حق چې دی هغه نه ورکوي ویل للمطففین زامن دي د پلار نه حق پوره غواړي او پلار له د هغه حق نه ورکوي ویل للمطففین تحریف ونه کوم که نه مولي صاحب جواب را کوه وګورئ ما خو حواله در کړله شیخ صاحب ویلي دي سر دې اخلاص څوک اخلاص نه شو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا یره پکار ده شیخ صاحب یره پکار ده موږ ټول عمر چې دی نه څه دی بل طرف ته ضمیر راجي کوو دا ځان پکې نه راکړو لږه انسان کمزور خپله کمزوري به ښکاره کوي الله رب العزت ته به جاړي وایي به ورته لیکن د خپل وس مناسب چې دی نو کوشش کوه لا یکلف الله نفسا الا وسعها خبره راغونډه که که نه راغونډو مې بس دی ښه سر دې اخلاص څوک اخلاص نه شو دا حدیث مې چې کوم ویلی و هغې کې دا وه چې عن عمره او عن شبابه نو عمر دی نو شباب دی ځواني ده دا د الله په کتاب باندې دا د الله په دین باندې چې د لګول پکار دي وعن ماله من اين اکتسبه وفيما انفقه دا مال د الله په دین باندې لګول غواړي او په صحیح په حلاله طریقې ګټل غواړي نو ماذا عمل بما علم دا څه چې دی په قرآن کې وارده په عمل کې راوستل غواړي والصافات صفا صف ورته وتړه د شکر شي نقطې وام کې اوس ښه والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الهکم لواحد الله داسې درس کې ناست و که نه وایي فالصافات صفا اوس دې صف تړل دی که نه د قرآن درس ده چې دی نو هغه ناست دی بیان ته ناست دي آینده کې مې یو صف را روان دی که نه والصافات صفا بیا پسې مونځ دي که نه هلته مونځ کې بیا چې دی نو هغه صف وتړي والصافات صفا نو والصافات صفا میدان جهاد کې هم صف تړی که نه والصافات صفا نو ګوره یاد ساته هلته چې دی والصافات صفا قیامت کې هم چې دی نو بیا صف تړی ګورې او دا د هغوی به وي دا د آیاتونو سره هم لګي نو دلیل وحي به شي دا د فرشتو سره هم لګي نو دلیل نقلي به شي او دا د چا سره لګي د فرشتو سره نو دلیل نقلي چا سره دلیل نقلي او دا چې دی نو د آیاتونو سره نو دلیل وحي نو دا د انسانانو سره نو دلیل عقلي نو که ته وایې چې صافات خو د مؤنث صیغه ده نو څنګه ته انسانان اخلي نه وي جواب د اعتراض دا دی چا به شبه کوله جواب ورته کوه قیاسي منطقي ورته کېده که نه د لاندې نجرې ور اعتراض نه وي
والصافات صفا دا په اعتبار د انفس سره وي سره وي انفس مؤنث دي نزدک والصافات صفا نفس نه دي کنه والصافات صفا الله وی شاهد دي دا صف تړون کی په صف تړون سره نو قرآن زکول ته صف تړلې دي مسته صف تړلې دي نو دا چې دنه سده میدان جهاد کې چې دنا صف تړلې دي نو فزاجرات زجرا والرزا فاجر فزاجرات زجرا قرآن وای اوه قرآن دا الله ذکر دي چې شیطان او تخفیف زاجرات زجرا شاید دیغه نفسونه شړون کی په شړلو سره شیطانان شړي نو فزاجرات زجرا مسکیو لاړې نو شیطانان شړل کیږي نو فزاجرات زجرا کافر دی په مخه کړی دي ځکه نه په مخه باندې تلانه ټینګي بیا لګي ساری فزاجرات زجرا نو فتالیات ذکر لستن کی د الله ذکر لرا دا سب تی تړل دي نو د الله ذکر لري الا بذکر الله تطمئن القلوب او لذکر لك ولقومك وسوف تسالون لذکر لك فتالیات لستن کی د الله تعالی ذکر لرا فتالیات ذکر ورپسی کی دن کی د ذکر پسی طلاحه کنه کلی نه شي کنه ورپسې کیدون کی د ذکر پسې د دې پسې ورپسې شداز د کاودا چې د نور سوادا په عمل کې راوالا ٹھیک شله کنه فتالیات ذکر وړاندې کوم کی ذکر لرا و کافرا دا د الله دین چې نه معنا ایو سلګي ها دا مې ټول سره لګو انسانانو سره سره لګو او ټول خبره پکې دا ده چې ان الهکم لواحد ان الهکم لواحد درس کې کینوم دغه خبره ده نو کوم مسکین دا خبره ده مسکی ایاک نعبد و ایاک نستعين نترکو من یفجرک نخلع نترکو من یفجرک دا کوم دي کنه ادم پکې چې تحیات لله والصلوات والطیبات اقیم الصلاه لذکری اقیم الصلاه لذکری دا ټول پکې چې در ان الهکم لواحد نو ملائکه سره وتا والصفات صفا شاهد دي پرشتي صف تړون کې په صف تړلو سره وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون والصفات صفا ملائکه کنه صف تړي وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون سبحان الله نن حدیث تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی اطت السماء وحق لها ان تطه اسمان چغاریو کو لایق دی ولې چغاریو کی دا درشل دا چې سپور شي کنه دا دروازه راګه چغاري کی کنه چر کوي یا دا اسبانی دا په خوا کې جاوی وی هغه باندې دا پالانونو غټي په کې راغلي چې په هغه باندې بسنګ سره غټه کې غوډه نه کر چر دا ګول اطت السماء وحق لها ان تطه اسمان چغاریو کو لکه څنګه چې درشل چغارې کوي لکه څنګه چې کجاوه چغارې کوي حق دی ولا دا ولا مناسب دي چې چغارې وکي ولی ما فی السماء موضع 4 اصابع زکه په اسمان کې د څلورو غوټو په مقدار کې ځای نشته دی الا وملکن ساجد جبهته علیها مگر فرشته چې دنو پاغي باندې خپل تندې کې خو دې الله ته په سجده باندې دي سبحان الله زين خبر راځي کنه راځي وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر وما يعلم پاسمان کی دی اسمان کې نبی رسول الله د څلورو غوټو په مقدار کې ځای نشته مگر فرشتي په سجده لګولې ده او الله ته چې دې په سجده باندې دي د چغاره او کلک والصافات صفا فزاجرات زجرا شړون کې دي کافرانو لرا ولې جنگ بدر کې نه دي راغلي او دا مخ کې نه مو درکړي فزاجرات زجرا فتالیات ذکر لستون کې دي د الله ذکر لرا وحی چې نه راوړي دا ان الهکم لواحد مقصد پکې دا دی چې ان الهکم لواحد دغه کنه لګي او والصافات صفا اشر شيوخ د طرف دې درو لګوا آیاتونه سره شاهد دي آیاتونه صف صبانی دا د بشارت آیاتونه دي دا د تخفیف آیاتونه دي دا امثال دي دا قصص دي دا تخفیفات دي دا زواجر دي والصافات صفا فزاجرات زجرا زجر ورکی ور د دې دا سزا ده د دې دا سزا ده د دې دا سزا ده فتالیات ذکر روان دي کوونکی دي نصيحت لرا وګوره دې باندې عمل وکړه په عمل کې راواله ان الهکم لواحد سالم قران کریم په شو ګرځا ټول د اول تر اخره پورې راواله دک خبر وی چې ان الهکم لواحد ان الهکم انور شاه کشمیری رحمه الله تبارک چا کی ویلو د شیخ المشایخ علامه محمد حسین علی رحمه الله تعالی علیه چې کله په شیخ القرآن سے هغه انور شاه کشمیری صاحب څنګه دوره حدیث ته لګو خط ورکړو خط ورکړو ودا به ورکی چې کله خط ورکړو انور شاه کشمیری سے لنا خپل کړه خط ودا د هغه شخصیت خط ته
چې هغه د الله رب العزت د الله توحید د الله رب العزت د قرآن کریم د کلماتو نه څو چې د هغې د حرکاتو او د هغې د ټکو نه چې د الله توحید ثابتوي. څه نه ثابتوي؟ د ټکو نه حرکاتو سکناتو نه د الله توحید چې دی هغه ثابتوي. بسم الله کې نو چې دی نو بې راغلی ده او د بې د لاندې یو ټکی دی نو بې چې دی نو دا د استعانت دپاره ده. دا دلته لګول ویل ته یې وایي دلته نه بې د استعانت دپاره ده نو بې د الصاق دپاره ده. ټیک شوله که نه؟ نو ملصق شه که نه د الله سره بل چا سره نه ګورې نو بې د استعانت دپاره ده. یو د الله نه استعانت نو دې کې بې د استعانت دپاره بې د الله نه بل چا نه مدد به نه غواړي. وہ کیا چیز ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. کم یو شی دی چې د الله په دربار کې نه ملاویږي. عبدالرحمن بابا وایي څه وایي؟ وایي څه حاجت دی چې د بل در نه غواړم او په خپل کور کې هم کنار دی رب زما. او چلاسی بابا وایي تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذلک عندنا امر عجیب. ما وایي تاسو څه نیت کړي ښه تو اندر رنج یا بابا بگوئی. تا ته نوم وګورئ تا ته دا مخکینی اشاره وکړه چې هغه نیت کړي تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذلک عندنا امر عجیب. ته مصیبت چې راورسي نو ته یا بابا رامدد شي. رامدد چلیه ځوانه د بودا چی میرانه او د ارچانه پهلوانه زور دی زیات دی د ارچانه ماني ولې لمن ستا ده. نو تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذلک عندنا امر عجیب. خدا گفتا زمن کے من قریبم. الله مونږ ته ویلي چې زه نږدې یم خو بابا لم یقل انی قریب. بابا خو نه دي ویلي چې زه غره نږدې یم. زبردست شعرونه یې ویلي دي. دا تاسو لږ وګورئ ښه دا یاد کړئ پکې دا یادول غواړي. بیګا مې هلته دغه د صحابو په شان کې ویلي دي زما ډېر خوښ شوي دي لکه دیوبل غواړي تا به هم بیګا ویلي دي ډېر زبردست اشعارې ویلي دي. ما د توحید کې په دې اول کې ویلي دي بالکل اول کې وی نیست مدح شاه بجز مدح رسول نیست مدح شاه بجز مدح رسول او توان بر شاه عادتی مرد جهول توان بر شاه توان بر پیغمبر است آنچه گفتا شاعر گویم درست عن المرء لا تسأل واسأل قرینه فإن القرین بالمقارن یقتدی. یعنی بار حق اردن ده شاهر یکامل گرچه اندر اجتهاد آمد خلل. نیست جز افسانه تاریخ وطن اینچنی تاریخ در آتش بگن. تبی پیش دی کانا نی پیشی پی افتخارو پی نشلی وی نیست مدح شاه بجز مدح رسول. د صحابو مدح چې کوي نو دا حقیقت کې د نبي علیه السلام مدح ده. د چا مدح ده؟ ځکه شاګردان دي د نبي اسلام ته. نیست مدح شاه بجز مدح رسول طعن بر شاه عادت مرد جهول. په صحابو چې تان لګي نو دا د جاهل سړي کار دی. بیا وایي طعن بر شاه طعن بر پیغمبر است. په دې باندې تان لګول دا په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې طعن دی. آنچه گفتا شاعر گویم درستو اگه شاعر چی ویلی دی نو زوائی ما چی دای ملغر لویلی دا چی عن المرء لا تسأل واسأل قرینه فإن القرین بالمقارن یقتدی دا پردی شیر راور دی پریخ پر شیر کی لگتا پریخ پر شیرونو کی چی دا سڑی بارا کی تپوس مکوا دا دا ملگری بارا کی تپوسو کا زکا سڑی دخپل ملگری پرنگ بانی رنگی کنا نو صحابه چې دین هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په رنګ باندې رنګو. بیا وایي بار حق کردن د شاهریه کامل دې ټولو چې څه معلوم کړی د الله د رضا دپاره یې کړی دی ګرچې اندر اجتهاد آمد خلل اگر چې په اجتهاد کې به کله نقصان راغلی وي څه به راغلی وي. بیا وایي که ته چې تاریخ چې لیکلی دي تاریخ فلانجي تاریخ چې لیکلی دي فلانجي وی نیست جز افسانه تاریخ وطن دا خو هسې ناول دی ناولیا نیست جز افسانه تاریخ وطن دا د وطن تاریخ دا د افسانې او د خیالي مضمون نه علاوه هېڅ شی نه دی. ایچني تاریخ در آتش پیغن دا تاریخ چې دا په اور کې وغورځوه څه کې وغورځوه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. دوی تعلقي دي څه تعلقي دي؟ یو تعلق په مخایو بل میاس کی رحماء بینهم صحابه کرام. دویم د کفارو سره اشداء علی الکفار. دریم د الله سره نو تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانا. د الله سره تعلق دا ده چې په رکوع په سجده کې چې د الله ته پراته دي. والصافات صفا الهکم لواحد. الله دا د قرآن کریم آیاتونه چې دا تخویفات دي دا بشارات دي ټیک شوله که نه. دې کې دا زجر دی دې کې دا نصیحت دی. دا به کله زده کي دا به کله کېږي دا چې موږ تاسو قرآن ووایو نو دې قرآن ته چې کېنو ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. الله دې پې ما او تاسو عزتمن کړي. ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما. الله په دې قرآن کریم باندې ډېر قومونه چې دي نه هغه اوچتوي او ډېر پې چې دي نه ښکته راغورځوي ډېر پې نه ښکته راغورځوي. الله رب العزت تی ما و تاسو په دې څه کي عزتمن کي ښه اوچت کي ښه توجه کې خبرې ته.
توجه کې خبرې ته دا یو حدیث درته ووایم بیا بس دی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه تا د 10 روپو کې 60 لته اوس ما ته بیا بیا راکړی تا ته ما ویلي چې دا زما خپل ځان لکه دا خو زه په خپل ډاکې نه یم، کله به 2 ګنټې شي، کله به 1 ګنټه شي، کله به ګنټې نه کم وشي لکه سبحان الله. دا ښه سړی دی ګوره، نه داسې خبرې دا خو زموږ سره خپل ډغه دی لږ. نو دا خبرې ته وڅښې ده. اوس نبي علیه الصلاة والسلام عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د قرآن کریم لوی ماهر ان الله یأمر بالعدل دې ځای باندې څه وایي هذه الآیة اجمع آیة لخیر یمتصل ولشر یجتنب. هذه الآية دا آية كريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذه الآية أجمع آية لخير يمتصل ولشر يجتنب. دا آية كريمة چې دی دا هر هغه خیر چې د هغې تابعداري پکار ده نو هغه یې راجمع کړی دی، هر هغه شر چې د هغې نه ځان ساتل پکار دي نو هغه یې راجمع کړی دی. هذه الآية أجمع آية لخير يمتصل ولشر يجتنب. عبدالله بن مسعود صاحب یو ځل داسې ونه کې دی نری نری پانډی دي، کتله صحابي وي دا نری نری پانډی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي قسم په الله چې د قیامت په ورځ د احد غر نه به چې دی نو دا پانډی چې دی نو هغه په تله د میزان کې زیاتې درني. سبحان الله. په تله میزان کې صحیح قرآن کې ډېر فقیه و که نه او قرآن ته سم یاد و که نه. دا معلومېږي د دې نه چې نبي علیه السلام ورته ما ته قرآن ووایه. وایي څنګه تا ته قرآن ووایه؟ تاسو باندې قرآن راغلی دی. سبحان الله. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ته یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام وایي الله رب العزت وایي چې ابی ابن کعب ته ووایه چې په تا باندې صورت بینه ووایي. صورت بینه وکړه نه صورت بینه ووایي. عبدالله ابن دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه وایي اصلا ما دې زما نوم یې اخیستی دی بیا ستا نوم یې اخیستی دی. ابی ابن کعب صرف وچړل صرف ویې چړل. عجیبه خلک و که نه. او اوس هم یو سړی راپاسي په دې صحابو باندې چې دنه بد وایي که هغه سلفي نو هم ګمراه دی. وی عمر صاحب چې دی نو 50 فتوې د حدیثو خلاف ورکړې. ده وایي زویه 50 فتوې د حدیثو خلاف ما تر کې لږ دی 50 فتوې د حدیثو خلاف ورکړي او بده صاحب هم ورکړي وایي. الله اکبر. کله چې عبدالله بن مسعود صاحب ته نبي علیه الصلاة والسلام ته قرآن ووایه عبدالله بن مسعود صاحب ورته سورت نساء شروع کړه. څه شروع کړه؟ کابلګام شیخ صاحب راوړه که نه الله دې مغفور مرحوم کړي. وایي دا د هغه په فقاهت باندې دلالت کوي. د احکامو صورت یې شروع کړه، د میراث صورت یې شروع کړه. وایي تاسو چېرته امامان نه اورېدلي چې دې په مونځ کې صورت نساء وایي؟ نه وایي. ولې ځکه دا ګرانه ده. د یوسف علیه السلام قصه اسانه ده او چې شروع شي نه کیسه سړي ته یاد وي نو که آیات خطا کېږي نو بس وایي سبحان الله که نه زبردست سړی و که نه. وایي دا د احکامو صورت یې شروع کړه. دا ګرانو دا امامان ډېر کمتر چې دی نو ما څوک نه دي. یو زما د میراث استاد چې هغه میراث ته وایي بیا ما ته وایي شا په مونځ کې دا وایه دا رکوع مې دواړه ویلي دا یوصیکم الله نه مې راوست دغه نه للرجال نصیب مکتسبو دې ځای نه دا دواړه رکوع بیا چې دی نه هغه دا اخرنی چې کوم دی که نه یسألونک عن الکلال دغه دی دا تو دا یو رکعت کې چې معمولي به خطا کېدم هغه ته نور حافظ نه و خو دا ورته یاد وه چې میراث یې غلطه وویله درست پته به یې راغله هم په هغې کې پاخه کړي. نو دا د فقاهت صورت د سرې د احکامو صورت دا امامان نه وایي. امامان اوس کې دا نور وایي خو دا ډېر کمتر به داسې چې هغه وایي لکه دا دلیل د دې خبرې باندې چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په قرآن ډېر ښه پوهېده په قرآن کریم ډېر ښه پوهېده. نو ځکه یې د احکامو صورت چې دنه شروع کړو. الله رب العزت ما او تاسو ته د قرآن کریم پوهې نصیب کړي. عزتمندو درخواست درته دا دی چې د الله دا کتاب دا زده کول غواړي دې له خپل اولاد هغه راوباسئ او د الله دین ته یې چې دنه هغه وقف کړي او دا نه چې بس یاره جیرې د دماغ کار نه کوي دی 6 کاله سکول کې تېر شو په 6 کې او د الله د دین دپاره مې وقف کړی دی وایي چې که نه په دې باندې او که نه بس داسې د ستړو ځای شاباسګرۍ پاتې را پاتې مونږ ته وله مونږ زه خدای دا و ډېر شی دی